پرپله باندې پر ون ډاکومنټ رژیم باندې جوړه شوې ده. 170 ورځې کېږي شروع ده. د مکې مبارکې میاشت ده او نن 9 روژه مکمله شوله. په روژه کې په یخ باد باران او په ګرمۍ کې شروع شوې دغه درنه نن هم خپل دوام لري. د چمن پاس افغان سړک باندې چې چیرې ون ډاکومنټ رژیم د پاسپورټ نظام لاګو شو، د هغه د خلاف د دا ځای اوسېدونکو سیاسي پارټیانو په مشرۍ کې آل پارټي استازي غړي درخواسته یو درنه پیل شوله. دا درنه نن 170 شپې کېږي دا پیل لري. دا وخت پر سټیج باندې مختلف سیاسي احتمالي رهنما په مملکت کې موجوده دي چې هغه د پرلط څخه خپل مفلسونه جاري ساتلي دي. د دا ځای د پرلط کوونکي سو او ویناوې کې راځو به هیڅ سره کو چې د دې غوښتنه سزا او د دې دا پرلط به د شپې وخته پورې شروع وي. د علم چې کومې درنې دي د هغه ټولو سزا درنه جلا ده. یو خو د دې مدت ډېر وي، یعنې شپږمه میاشت یې اوس روانه ده. 5 میاشتې مخکې پرې کېدو د 31 اکتوبر باندې شروع شوې ده او بس دغه پر امن دا درنه پر امن لہذا موږ به دا ووایو چې حکومت د دې خلکو د دې ملک سره د مینې د محبت باید مثبت دوام ورکړي. دغه امن امان یې د اوسې په لاس کې نه دي اخیستي او دوی یو طویله دورانیه دوی کښېنستله. لہذا پر دې قوم باندې پر دې وطن باندې د حکومت څخه موږ د رحم اپیل کوو او هغه اپیل پر دې بنیاد باندې کوو چې دا چونکې د پاکستان مشترکین وګړي خلک دې ته په نقصان ورسېږي، الله دې نه کوي. دا شپږ اویا کاله کې دغه خلک بغاوت ته نه دي مجبوره شوي. مزید د حکومت د پالیسۍ په وجه که دوی په مشکلاتو کې راشي، بیا چې حالات په کنټروله شویږي نو بیا هېڅ حکم څه نشي کولی. موږ دا دي یو مرحمن احتجاج روان کړی دی، دا زموږ جمهوري حق دی. موږ به د هغه احتجاج ته دوام ورکوو تر هغه وخته پورې چې به کومه باندې زموږ دا فیصلې منل شوې نه وي. موږ د علاقې لپاره دا غواړو چې اتفاق د پرلط کمیټې وي، د سالسي جرګې او د سرکار سره باید موږ پر امن پرېکړه دا مطالبه جمهوري طریقه کوم مختلف احتجاج چې دی دا جاري ساتلو کې روان دی. موږ یوه مطالبه ده چې هغه په یو سل یو اویا مستقیم مدیریت کړي چې هغه په دروازه باندې موږ بغیر د پاسپورټ د پخوا په شان د پخوا سیسټمونو باندې کېدل غواړو. مثلا چې تاسو په پرلط کې ناست مختلف سیاسي او سماجي تنظیمو مشرانو دا چې کوم ملتکش دي چې په عام زبان کې لغړان ورته وایي د دا ملتکشانو پر مخ چې چېرې پاک افغان بارډر پوله نشي خلاصه او د عام تګ راتګ لاره خلاصه نشي، د دوی دا پرلط به دوام وکړي.